سورة ابراهيم نازل دے رست دا سورة نوحنا ترتیب عثمانی سوار لسم نمبر سورت دے ترتیب نزولی دواویم نمبر سورت دے کلمات دا دی سورت چیدی اتسو یو دیشتی حروف دا دی سورت چیدی دری زرو سلور دیش حروف دی موضوع دا دی سورت مقصد بیان والدی چی انبیاء ولی قوم تراغ للا مقصد دا دی چی اصلاح القوم عقیدتا وعملا ومعاملتا اصلاح دا قوم عملا عملی ومعاملتا او دا معاملی دا اصلاح دا پارا دا رسول راغلل ربط رابطه مختصر دا مخی صورت کی ابتدا کی ذکر دا قرآن کریم وشو دی صورت کی هم ابتدا دا قرآن نکی گے ذکر دا قرآن کی گے چی کتاب انزلناہو مخی صورت کی دی اعتراض کڑو چی منقتدا سے قرآن نازل کچی دا غرون لری کی دا ازمک وش لیا پا دی صورت کی دا غی جواب رازی چی دا قرآن کریم دا وظیفہ و دا ڈپٹی نا دا چی غرون لری کی او نهرون روان کی نا دا قرآن دا ڈپٹی دا یخرجهم من الظلمات الى النور خلق دا تیارو دا کفر و دا شرک نوباسی رنا دا ایمان لرا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را والله أعلم بمراده كتاب هذا كتاب دا قرآن كريم انزلناه نازل کرے مندی لرا الیک تاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علت دا انزلنا سشد ولی منازل کو دی دا پارا منازل کرے دے چلی تخرج الناسا چوبا سی تخلق لرا بالکتاب پدی کتاب باندے دا سشی نیوبا سی من الظلمات دا تیارو دا شرک نیلن نوری رنا دا ایمان تا یا من الظلمات دا تیارو دا کفر نائل النور رنا دا توحید تا یا من الظلمات دا تیارو دا بدعات نائل النور رنا دا سنت تا بإذن ربهم منا بأمر ربهم پامر دا رخ پل باندے بلدی دا پرا دا قرآن مونگ نازل کرے چی پدی سرط دعوت ورکی پدی قرآن کریم سر دعوت ورکی ستا الى صراط العزیز اللہ دا غزات تا العزیز چی غالب ذات تے هو الغالب چی دا غالب ذات الحمید محمود فی افعاله چی استائلے شوی دے پا کارونو کینی هو المستحق للحمد چی دا مستحق دے دا پارا دا حمد دا عزیز ذات دا حمید ذات سوک دے اللہ دے الذي غزات دے لہو دلر ملک ما فی السماوات اغچی دی پاسمانونو کی وما فی الارض اغچیز مکہ کی دی طول دلر دی ملکن و خلقا و عبیدن ویل شدت عذاب دے یا ویل حلاکت دے یا ویل انہو جبل من نار دا غر دے پا جہنم کے یا دروازہ دا پا جہنم کے یا نو دے پا جہنم کے ویل حلاکت دے شدت عذاب دے چا دا پارا للکافرین دا پارا دا کافرانو من عذاب شدید دا عذاب شدید نا سخت عذابنا الذین دا عذاب شدید کمو کافرانو تا دے دا چا دا پارا دے الذین کسانو تا یستحبون منا اے یختارون چی دی غرکیا الحیات الدنیا جن دنیاوی لرا علی الاخرت پا مقابل دا آخرت باندے جن دنیاوی غور کردے ویصدون من یمنعون من کیدی خلق لرا عن سبیل اللہ دلال دا اللہ یعنی قبول دین اللہ دا قبل اولو دا دین دا اللہ خلق من کیدا کافران ویبغونها اے یطلبونها لٹی دی دین دا اللہ لرا دا کافران عوجا من زیغن کوگوالے یعنی ارادہ دا کوگوالی کیا دا خپل خواہشات مطابقا دغا کسان چی درے کارون ورکیوی دنیا غورکی پا آخرت باندے او خلق منکی دا دین دا اللہ نا او کوگوالی لٹی دین دا اللہ لنا اولائکا دغا کسان چی دی اللہ وی فی ضلال پا گمراہی کی دی بعید منا بعیدا عن الحق بعیدا عن الہدا لری دا حقنا لری دا ہدایتنا رب کریم فرمائی وما ارسلنا ندی لگلی منگا من رسول یو رسول ندی لگلی منگا یو رسول مگر لگلی مدے اللہ بلسان قومی پا جبد قوم قل باندے
صدقار مدى رسول ولګل ليبين د پرا چې خواضح کی مسائل خپي پوه کی دا قوم لهم دلرا دا مسائل واضح کی ما يتقون غچ دي ځان ساتي هغه ټول دلرا واضح کی چې خای وضاحت ورته وکړسته د وضاحت نه دا رسول ونه منله نو رب کریم فرمای فیضل الله پس گمراه کوي بری تعالی بیا من یشاء چالره چې اراده وشي ويهدي او هدایت ور کوي بری تعالی من یشاء چالره چې اراده وشي وهو د الله تبارک وتعالى العزيز زور ور ذات غالب ذات الحکیم خاوند حکمت ته ولقد خامخ پتاکید سر ارسلنا لګلو مونږه موسی علیہ السلام بیااتنا په معجزات نه باندې پدې خبره باندې ان اخرج دا چې وباست صد پاره ملګلو د پران اخرج دا چې وباست قومک قوم خپل لرا من الظلمات د تیارو د شرک نه الى النور رڼا د ایمان ته وذكر مغلد د پرمونی لګلو چې پن ور کړي قوم لره بأيام الله من ايام نعم الله پورز د نعمتونو د الله باندې هغه چې انعامات ور باندې شو دا ورځ ذکر ورته وکا دا قول د عبد الله ابن مسعود سے عبد الله ابن عباس سے مجاهد سے ابي ابن كعب او قتاده سے دا اکثر مفسرین وایي بأيام الله من ايام نعم الله نعمتونو دا ورځ نعمتونو د الله ورته یاد ک چې دی باندې کوم شی وو یا بعض مفسرین وایي چې ایام تعذيب الله ایام تعذيب الله هغه ورځ د تعذيب د الله ورته یاد کا ان فی ذلک یقینا پدې کې آیات خامخ دلائل دي لكل صبار د پاره د هر زیات صابر الکثیر الصبر شکور معنا زیات شکر گزار لره په نعمتونو زمان دي الکثیر الشکر انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ایمان چې نصفان الایمان نصفان نصف فی الصبر نیم په صبر کې دی او نصف فی الشکر نیم په شکر کې دی دا دوه لوی زونه دي صبر او شکر و اذا یاد کا وقت قال چې موسی علیہ السلام لقومه قوم قل یا قومه لقومه قوم قل را اذكروا یاد کئ نعمت الله نعمتنا د الله علیکم چې پتا سو تاسو باندې کړی دي اذ په وخت کې انجاکم چې نجات در کو تاسو لره بری تعالی من آل فرعون د آل د فرعون یسومونکم چې رسول به تاسو لره سوء العذاب بد عذاب لره دین نجات در کو بل تفصیل داده ويذبحون ذبح کول به تاسو لره ابناکم زامن تاسو ويستحيون جندب پر خودل نساءكم لون استاسو وفي ذلكم پدې کې برتلا وای چې دا ذبح به کولا بلاء ازمختو تاسو د پاره امتحان من ربكم د جانب د رب تاسو نه عظیم لیا واذكر يا بني اسرائيل یاد کیا وخت بني اسرائيل تاذنا اعلان کو ربكم رب تاسو پواسطه د موسی علیہ السلام چیلان کړو تاسو ته پواسطه د موسی علیہ السلام ربکم رب تاسو ویل درته لئن شکرتم کچره شکر گزار جوړ شئ تاسو نعمتي په نعمتونو زما لازیدنکم خامخ په تاکید زیات بکم ز تاسو ته فی النعمت په نعمتونو زما کې ولئن کفرتم کچره تاسو ناشکری وکړه کفران ناشکری مو کړه په ما باندې او په نبی او بنعمتي په ما باندې او په نعمتونو زما باندې نو ان عذاب یقینا عذاب زما چې دی لشدید سخت زما دی یعنی عذاب زما سخت دی ګوره ناشکر ده پاره وقال موسی علیہ السلام ان تکفروا کچره کفر وکړه انتم تاسو ومن فی الارض هغه چې پزمکه کې دی نو فلتکفروا پس کفر وکي الہ لنا من تیستوان نشتا فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى لغنی خامخا غنی ذات دی بی پروا ذات عن ایمانکم د ایمان استاسو حمید محمود فی افعاله استایل شوی دی په کارونو کې قال الله یا د مقوله د بری تعالی د علم یاتکم یا مقوله د موسی علیہ السلام او موسی علیہ السلام یا بری تعالی الم یاتکم یا ندی راغلی تاسو ته نبأ الذین ما خبر الذین خبر دا کسانو ندی راغلی تاسو ته من قبلكم چوڑان دستاسو نتیر شیو
قوم نوح چې قوم د نوح علیه السلام وعاد قوم د هودیانو عادیان د قوم د هود علیه السلام وثمود قوم د صالح علیه السلام د دې خبر تاسو ته نه دی راغلی والذین وکسان من بعدهم چې وروسته د دین او قوم د شعیب علیه السلام او قوم د لوط علیه السلام نو معانقه ده ما قبل ته غېږه ورکه اوس والذین من بعدهم دې وروسته سره ولګه والذین وکسان من بعدهم چې وروسته د دین او لا يعلمهم چې نه پېژني دې لره شمار د دې لره الا الله مگر غیر الله غیر د الله نه الله پیژني جاءتهم را بغل دې لره رسلهم رسول د دې یعنی الله پیژني چې څومره هلاک کړي د دینه بعد دا تعداد اله العالمین ته دې معلوم دی جاءتهم را بغل دې لره رسلهم پیغمبران د دې بالبینات په واضح دلایل باندې فردوا پس دې برت کا ایدیهم لا سنخپل فی افواههم په خلوق خپلو کې یا په خلو د رسولو کې د دې متعدد توجیهات دي رائد ابن مسعود سیف دادا رد به کلا سنخ په خلو خپلو کې یعنی عضوا علی ایدیهم غیظا چکونه به ولګول په لاسونو خپلو باندې د غوسینا دویم قول د مقاتل سیف دی وای فردوا ایدیهم رد به کلا سنخ خپل فی افواههم منا په خلو د رسولو کې پس را منډه به کړه د رسولو ته په خله باندې لاس کې خودل ورته ویل بس چپ شي مونږ ته نور خبره مکوي فردوا پس رد بکدي ایدیهم لا سنخ خپل فی افواههم په خلو د رسولو کې یا قلبی سیب وی لاسونه به په خپل خله باندې کې خو اشاره به رسول ته وکړه چې بس چپ شي اسکوتو چپ شي نو وقالو ویل بدی قومیانو دی رسول ته ان یقینا مونږ کفرنا کفر کړی دی مونږ بما پاغسا ارسلتم چې تاسو لګل شوی به پاغه کې و ان پاغه باندې و ان یقینا مونږ لفی شک خامخ په شک یو مما دا سنه تدعونا چې دعوت را کوي تاسو مونږ لره الیه دیتا دا سه شک مریب منا ظاهر الشک چې خلق ګډ وټیا دا سه شک کیونګه قالت ابوال ورتا دا سه خبرې بشو شونو دی رسول بس جواب ورکول دا سه جواب به ورته ورکول دی قوم ته قالت ابوال رسولهم رسول د دې اف الله ایا په بار د الله کې شک دے آیا د الہ په ذات کې شک کوي تاسو لا شک فی الله نشته دے په شک د باری تعالی په ذات کې دې کوم شک کوي تاسو د په وحدانیت کې دا خدا سے ذات ته فاطر السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونو لرا والارض یزمکو لرا د پیدا کړی دی بل يدعوکم دعوت در کوي تاسو لرا توبه لرا او توحید لرا دعوت در کوي تاسو ته بل ليغفر لكم لذا پرا چې بخنو کړی تاسو من ذنوبکم د ګناهونو تاسو من ولياد دلتا علما وې دا من ذنوبکم بعض ګناهونه ځکه چې حقوق العباد بری تعالی نه بخي د بنده حق نه بخي ويؤخركم چې رسته کی تاسو له بری تعالی الى اجل مسمى ترنیټه معلومه پوره یعنی عذاب رسته کی ترنیټه مون معلومه پوره چې مرګ ده فلا يعذبكم في الدنيا چې عذاب نه درکې تاسو لپاره په دنیا کې چې رسول به دا جواب ورکړو دی قومیانو به ورته بیا څه جواب ورکولو قالو نو ویل به دی قومیانو ورته دی رسول ته ان انتم ما انتم نه تاسو اے رسول الا مگر بشر مثلنا بشر تاسو په مثل زمون باندې تريدون تاسو اراده لرئ تاسو دی قومیانو بویل دی رسول ته ان تصدونا دا چې منه کوي تاسو مونږ لره عما دا غبوتانو د هغه بوتانو نه کانه چې یعبد عبادت بکولو اباونه پلارانو زمونږه تاسو کوشش کوئ چې مونږ واړو د پلارانو د دیننا فاتونا پسراتا او کوي تاسو دی بسویل تاسو زمونږ په شانت بشر یې ملائک خو نه ان انتم الا بشر مثلنا مونږ دي مونږ مروټه خورو تاسو مروټه خوري نو دا استهزاء به کولا نو ورته بدی بیا ویل فاتونا پسراتلو کې تاسو به سلطان یو دلیل باندې یو حجت باندې مبین ښکارا په صداقت تاسو باندې یو دلیل لوړی چې تاسو په مونږ باندې زیات فضیلت لرئ یو دلیل لوړی بیا رسول الله جواب ورک قالت ابو لهم دل رسولهم رسول د دې پیغمبرانو ان نحن نيوم الا بشر مگر بشر مثلكم فمثل استاسو
ولكن الله لیکن الله تبارک وتعالى يمن احسان کیا على من پاغه چا باندې یشاو چې د اراده وي من عباده د بندگانو خپلولا یعنی په نبوت سره بس د باری تعالی خو خدای چې چاله د نبوت ورکیا وما كان لنا وبول دي رسول ما كان جائزا ندي جائز مونږ لره ندي مناسب مونږ لره ان ناتيكم دا چراتلوكم تاسو لره بسلطان په یو دلیل سره یو حجت الا مگر راتلکو په دلیل باندې باذن الله په اذن د الله باندې پامر د الله باندې وعلى الله خاص په الله باندې فليتوکل باید د توکل کې المؤمنون مؤمنان دې په الله توکل کې وما لنا سچل دې مونږ لره الله نتوکل دا چې توکل نکوم على الله په الله باندې یعنی خامخا به کو توکل په الله باندې دا سزا دې وقد هدانا پتا کی سرا خود لري مونږ لرا سبل دیننا لارې د دین زمونږه ولا نصبرن خامخا پتا کی دو ویل دي رسول مونږ به صبر کو علامه پاغه سباندې ازیتمونا چې تکالیف رسوي تاسو مونږ لرا وعلى الله خاص بالله باندې فليتوکل باید دې چې توکل کې المتوکلون توکل کوونکی